ما نوم چې دی ماریا بنګش دی او زه RMI نه ګریجویټ شوې یم. بیسیکلی زما چې کوم ابو دی هغه د کورمې دی او زما امي چې دی هغه د افغانستان دی د لوګر. نو زمونږ چې دا بزنس دی زما امي US کې پاتې کېږي، هغلته ډېر زیات افغان دي. نو زما امي ویل چې دا لکه زمونږ به تروریانو لا ټول د کپړې جوړول دي دلته پېښور کې، نو هغې له به ما چې هر وخت کپړې جوړول، نو زما خپل هم دې سره ډېر شوق و. زما ترور ویل چې دلته خو ډېر زیات خلک دي چې دې دپاره مونږ داسې پلیټفارم جوړ کړو چې دې پکې خرڅوي. نو زما چې کوم ترور دی هغې خپل بیسمنټ کې بوتیک وباسلو د افغاني کپړو، نو ما به هغې له دلته نه اخیستې او بیا به مې وړلې. زما چې دی سټارټ ما خپل کور نه اخیستی، ما سره کور کې به دا ټول کمیسونه او کور کې به ما ویډیوګانې جوړولې، هغه به مونږ اپلوډ کولې، نو هغسې به مونږ خرڅولو. بیا چې زما دا کاروبار له ښه شو، ما ډینس کې د پېښور ډینس کې خپل یو شاپ وباسلو، یو اندرشیر کې دی، یو صدر کې دی، نو زموږ 3 شاپونه دي ټوټل. دا مونږ دغه شان ډسپلی کوو چې کسټمرز له شو کوو. دا چې دي که نه دا لکه زاړه دي استعمال شوي سامان دی، نو بیا دا مونږ دې نه راوباسلو زړې کپړې نه، دا مونږ ووینځو واپس بیا مونږ په نوې کپړې کې او په نوې شیزونو کې، ځکه چې دا د ګوتو کار دی، دا خو لایف ټایم دپاره یې خرابېږي نه. دا داسې سیسټم چې زمونږ کسان دي 15-16 کسان مونږ هایر کړي دي چې هغه افغانستان کې، پېښور کې، پنډۍ کې، ډفرنټ سیټیز کې هغه په موټرسایکل ګرځي، نو دا کوچیانو نه دا کمیسونه اخلي، چا له پې سامانونه ورکوي، چا له پې لوښي ورکوي، چا له پې کپړې ورکوي، چا له پې پیسې ورکوي چې څوک څه پکې غواړي، نو ډفرنټ کورونو باندې ګرځي، دا راغونډوي، دې کې خراب خو چې خراب وي نو هغه بیا مطلب مونږ میټیریل ترې نه وباسو، چې ښه وي نو هغه مونږ هماغه شی خرڅوو څنګه چې لکه راشي، ځکه چې څنګه کار کوچیان کولی شي هغه شان اوس څوک نشي کولی، هغه کوچیانو هغه کارونه نشي کولی کوم به چې مخکې کولو. نو مونږ زیاتر یوزډ میټیریل بیا مونږ ته ډېره فایده کوي چې هغې نه مونږ میټیریل وباسو، کپړه ورته بدله کړو، هغه بیا مونږ آنلاین شو کوو، بیا مونږ آنلاین خرڅوو. جولري چې کوم دی دا اندرشیر نه مونږ راوړو او بیا هلته کې صفایي کېږي، ډېر ښکلی بازار دی او دا ټول سامان چې دی مونږ دې ځای نه وړو، بیا مونږ بیا بهر لیږو. آسان خو لکه یو کار هم نه وي که نه، چې کوم کار کې هر کار ګران وي، نو خپل کاروبار داسې دی چې ستا لاس لاندې ستا په مرضۍ باندې کېږي، ستا باندې لکه څوک مخکې نشي راتللی. فیمیلز ته لکه اوس ته د چا انډر کار کوي، پریشر کې کار کوي، یا ته آی چې څه وایي ته به هغه منې، لکه دا خپل کاروبار دی چې د چا سره دې خوښوي کاروبار کوه، چې د چا سره دې نه خوښوي خپل ټایم کور ته ځي څه ته نه ځي. بل دا دی زموږ سوسایټي کې اوس ډېره بدله شوې ده، پېښور ډېر زیات ماډرن شوی دی او اوس د هغه شان خلک نشته چې پهله بتلې نو په ګلۍ کې به خلکو آوازونه کولو یا به درته په غلط نظر کتلو. اوس وخت بدل شو، خلک پوه شو، خلک هر څوک وایي چې زمونږ مور خور کور کې شته دي. پهله به و سټارټ کې خو به ډېر زیات و، لکه چې مارکیټ ته تلل یوازې تلل، خو بیا دا دی چې فیملی سپورټ در سره بیا هر څه کېږي. لکه زما ورونه زما ډېر سپورټ کوي، زما هسبینډ زما ډېر زیات سپورټ کوي، زما امي دی، سسټرز دي، ټول ما سره ډېر زیات هیلپ کړی دی خپل طرف نه.